إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العظيم. دا مشرکینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف یو گروپ هغه جوړ کړو او هغه گروپ هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ډرامې کولې پروپاګاندا به کولې. هغه 15 کسان، یو نوم ولید بن مغیره، یو نوم عاص بن وائل، او د بل نوم اسود بن عبد المطلب، او د بل نوم اسود بن عبد یغوث، او بلو حارث بن قیس. دا 15 کسان دا داسې وندې هغه مشرکین مقرر کړي چې هر ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ډرامې، د دین خلاف هغه پروپاګاندا دا به کولې. په دې دنیا کې دا حکم دی کې چې دا د ریډیو او د ټي وي د دې دا ټیشنې چینلې نو دې کوم دغه شان خلق هغه د پروپاګاندا والی حکومت چا پسې پروپاګاندا ورته ووایي او پروپاګاندا د هغې ورته دغه وکړي، دا نشاندهي وکړي، نو د هغې لیډر یا د هغې ملک د هغې خلاف د پروپاګاندا کوي. په دې پاکستان کې هم د پېښور د هغې پخوا هغه پینده خانه، توکل خانه، دا دغه شان چې دی نو د ډرامو د پروپاګاندا والا مقرر وو. نو دو به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف هر قسم هغه به پروپاګاندا کوله. کله چې یو انسان هغه له یو سړی هغه بدي شي نو که د هغه ډېر ښه نسب وي، د هغه ډېر ښه شکل و شباهت وي، د هغه ډېر ښه هغه پروګرام وي، خو دوی غیبت کوي او دوی پروپاګاندا هغه ورپسې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حضرت حسن بن ثابت وایي چې واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت بريئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. چې ستانه خسته هغه ما څوک لیدلی نه دی، او ستانه خسته او ستانه ښه هغه یو مور زیږولی نه دی، او د هر عیب نه د هغې نه ته پاک هغه پیدا شوی، او گویا چې ته داسې پیدا شوی لکه څنګه چې تا هغه غوښته. لیکن قرآن کریم تاسو وګورئ چې کله به دو نبی علیه السلام ته اشاره کوله هذا الذي بعث الله رسوله، وی دا سړی دا الله پیغمبر لیږل دی. کله به وی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، چې دا قرآن پاک په طائف کې وما غټ غټ ملکان دي، په مکه کې وما غټ غټ هغه چې دی نو ملکان دي، په دې ملکانو باندې دا دین هغه ولې نه راته او دا وحي ولې نه راتله چې په ده باندې وحي هغه راغله. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت، لیکن چې هغو له ښې نه شو او د هغو ورسره اتفاق هغه نه و، نو د هتک او د توهین د هغې قسم الفاظ هغه به ذکر کول. نو دغه خلق چې دو به دا پروپاګاندا او ډرامې کولې، نبی علیه السلام پسې الله وله سخت چې دی نو سزا هغه یې وله ورکړه. نبی علیه السلام هغه به خفه کېده، الله تعالی وله تسلي ورکړه انا کفیناک المستهزئین. د دې اقاړو کوونکو او د دې ډرامو کوونکو د دو نه به موږ ته هغه خلاص کړو، دو به ختم شي، د دو دا ډرامې دا به ختمې شي او ستا هېڅ نشي ورانولی، ستا هېڅ نشي هغه کولی. نو دغه ولید بن مغیره دی په لارې باندې روانو، غشی هغه د پړکي سره ولګېده، نو دا پړکي سره یو رګ دی د بینې رګي، نو دا رګ دی وله کټ که
هغې سره هغه مردار شو، نبی علیه السلام ترې خلاص شو. عاص بن وائل دی په لارې باندې روان و، په دې خپه کې په دې کې غنه لاړه، نو هغه غنې سره فوراً هغه د کین سره خپله دا خپه دا یې وپړسېدله او په هغې سره دی مردار شو. نبی علیه السلام هغه ترېنه خلاص شو. اسود بن عبدالمطلب دی ړوند شو، د ده نه نظر هغه واغستلی شو، نو په هغې باندې د ده د ډرامو نه نبي علیه السلام هغه دغه خلاص شو. او دا اسود بن عبد یغوس ډېر په ټولو کې نقصاني و. دله الله تعالی یو عبرتناک سزا هغه دا ورکړه چې ده به غنه کتله او ښه غټه چې دی نو غنه چې په هغې کې تیرې غني او داسې یو دغه جاړی، نو ده به سر هغه جاړې له هغه تیرو غنو له به چې دی نو سر هغه به یې راچو، او کله به یې هغه څانګه هغه واغستله، هغه جاړه به یې واغستله، خپل مخ له به یې چې دی نو راچوله، نو دغه غنې دا به چې د ده په سر کې تلي او دغه غنې دا به د ده په مخ هغې کې به هغه تلي، نو په هغې سره به د ده سکون لږ غوندې هغه راته ولې غنې وي، هغه غنې هغو به سره به څه سکون لکه نمرود هغه الله تعالی داسې یو عذاب هغه پې مسلط کړی و چې یو ماشه هغه یې دماغو ته ننوتې وه، او چې څوک هغه به راغی نو نمرود هغه به ورته ووایي چې ماله یو چتره راواچوه، یو پڼه هغه راواچوه سر له، نو چې هغه چتره پڼه به یې وله سر له راواچوله، نو هغه ماشه هغه به لږه په ارام شوه، نو ده باندې به ارام هغه راغی، نو د ده به چې څوک عیادت له راته خبر له به راته، نو هغه به د یو چترې د یو پڼې د هغې ګزار هغه پې کو. الله تعالی ورته ښودله چې ستا خو ډېر غټ دماغ و، تا خو د خدای دعوې کولې، تا خو به وي انا احیي و امید، مړه کول او ژوندي کول دا خو زه چې دی نو هغه کومه، اوس دغه چترې هغه چې دی هغې ته ځان هغه ټینګه. او دا حارث بن قیس دله الله تعالی داسې یو سزا هغه ورکړله چې ټول مازغه هغه یې په پوزه باندې راوبهېده، دا مازغه هغه یې نو شو، هغه پیپ شو او په پوزه باندې هغه مازغه هغه یې راوبهېدل. نو دا 15 کسان چې دوی به د نبي علیه السلام پسې ډرامې هغه کولې، پروپګنډې هغه به یې کولې، الله تعالی په دې طریقې سره نبی علیه السلام هغه ترې خلاص کړه او نبی علیه السلام ته الله تسلي ورکړه، انا کفیناک المستهزئین.